سهار مفتی سے تاسو سره خبرو کړه چې کوم د جماعتونو ملګري دي هغوی په خپلو مساجدو کې د الله د رضا لپاره د هغه مسلمانانو سره د تعاون لپاره د هر یو قسمه تعاون چې دی د هغې اعلان کړي. د هغې لپاره استادان وویل چې دا تصرف کړونه به موږ خیر کړو ملګري دې د اوس نه راشي خیر د جماعتونو ته دې راشي د مدرسې د علماؤ ته دې داسې وي چې هغه خبره کولی شي او د عوامو سره ملو شي انفرادي طور باندې نو چې څوک څه قسمه تعاون کوي هغه بلګران داسې حد ته راغلي وي چې هغوی ته د ګوټ اوبو ضرورت دی. نور څه خو پرېږده پرېږده خو د ګوټ اوبو هغوی ته ضرورت دی په دې ټایم کې چې هغوی ته اوبه ملو شي. خوراک نشته څښاک نشته داسې ټول هغه اسباب د ژوند هغه بلګرانو سره نشته. نو د هغې لپاره موږ چې دی د خپلو عوامو وروڼو سره هغه ملو شو. بس د سړي خپل بس دی وینا کول دي چې کوم علما زموږ د دې علاقې نږدې اوسېدونکي دي هغوی د خپلو کورونو ته لاړ شي سهار د بیا مدرسې نه خپل تعاون راوړي چې څه شی هم وي کمبل وي بستره وي جامې وي د زنانه وي د کارګرو وي د وړو وي سیزان وي څادر وي دارنګې که د خوراک اشیاو کې غوړي وي چیني وي ریډه وي بل څه شی وي چې څومره هغه زموږ استادو د ګډ ضروريات دي هغه هغه شان ضروريات ته مستحق دي. نو چې دغه ټول اشیا موږ راجمع کړو او انشاءالله سهار بیا استادان هغه ولاده کوي چې موږ به نو څلور استادان شو ولاړ وي هغه چې موږ څومره تعاون درلود کړی یو ګاډی جوړېږي دوه جوړېږي درې جوړېږي څومره هم چې جوړېږي چې هغه موږ استادان هغه لاړ شو هغه ملګرو سره تعاون وکړو. لکه تش لاس ته څه فایده نه کوي پرته موږ وویل خو لکه لاس دې موږ سره وسرو او داسې چې کوم سړی لړ شي نو نندارې لګولو ته خو ضرورت نشته دی چې ننداره بس یو د سیل ځای دی او موږ به وګورو او دارنګې ننداره به وکړو. نندارې به موږ سره په موبایل باندې ټولې دنیا وکړي خو هغه د خلکو نندارې ځان له خبره ده زموږ یو ستاسو هغه مسلمانانو موږ سره تعاون دی ځکه ټول زموږ یو ستاسو ملګري دي ډېر پکې زموږ طلبا دي علما دي د هغوی ټولونه عباران هغه چې کوم مکمل لاړل ختم شول نو چې موږ به خپل طرف نه د هغوی سره تعاون وکړو. نو د دې لپاره استادانو وینا دا ده چې د اوس نه د ملګري خپلو جوماتونو ته لاړ شي. خیر دی موږ د څلور فلټونه قربان کړو خو ملګري دې لاړ شي او تر ماسخوتنه پورې چې چا سره ملاړېدلی شي هغوی سره دې ملاو شي جوماتونو کې باقاعده په لمونځونو کې د اعلانو کې که د نغدو په شکل باندې تعاون چا کوو ډېره لویه خبره ده. هغوی به خپل ضرورت چې څه هغه به واخلي. دا شان د اشیاو په شکل باندې چا تعاون کوو نو چا ته منیت نشته چې څه شی هم راړي تر جامو پورې تر هر څه پورې بیداره پورې هغه دې چې کومونه راوړي او ښه په ښایسته طریقې سره د هر ملګري په جومات کې هغه سیټونه برابر کړي جامې وي نو په یو هغه چې کومونه کېدای شاربل کې برابر کړي نور د خوراک سیټونه دي هغه په بل یو سیټ کې کړي دا څنګه چې بس هسې یو ډېرې دې جوړ کړو دارنګې هغې کې بیا پته نه لګي نه داسې به نه کوو بلکې په دې طریقه باندې به کوو چې د خوراک اشیا دي نو چې یو قسمه د خوراک سیټونه دي هغه یو ځای کې کړي دارنګې چې کومونه غوړي دي چیني دا مثال کې تور د هغې په حد سره نقصان کېږي هغه دې د یو بل نه جدا جدا کړي. کمپین چا راولېږلې بسترې چا راولېږلې دارنګې چې کومونه نور سلنډرې پتیلې لوښي وغیره چې څومره دي هغه چا راولېږل د خپل طرف نه ډېر به پکې داسې مسلمانانو زنانه به انشاءالله زموږ هغه دا یقین دی چې داسې به کوي چې د خپل هغه ته کالي به هم چې کومونه راکړي کالي به هم راکړي د ګوګلو د پوزو هغه کالي به هم راکړي نو چې د هغې زیاته هم به ونه شي هسې نه چې کوم د هغې رسیدونه ضایع کړو نه دا تعاون دی وقتي طور باندې مسلمانانو سره نو چې دغه اشیا ټول ملګري ښه په ښایسته طریقې سره جوماتونو کې ووایي په محلو کې ووایي انفرادي چا سره ناستې ولاړې دارنګې دوکانونو کې ډېرو کې چې چا سره ملاوېدلی شي ښه خبره ده ورته وینا وشي باقاعده جوماتونو کې په لوډسپیکرو باندې اعلان وشي ټیک په اعلان په لوډسپیکرو باندې اعلان وشي چې ګناه نه دی ځکه د خپلو مسلمانانو وروڼو سره یو مرسته یو تعاون دی او د هغې نمونې موږ ته مخې ته موجود دي د صحابو دور کې داسې شوي دي د تابعینو دور کې داسې شوي دي صحابو د خپل تن جامې هغه راوړلي دي دا کیسې دا واقعات موږ اورېدلي دي دا نن عملي کول پکار دا تش د کیسو پورې خبر نه ده چې بس فلانکي صحابي کور کې شی پرېښودو فلانکي نیم راړه فلانکي نیم راړه نن زموږ ستاسو د ایمان او د یقین خبره ده نن به پته لګي چې موږ څومره تعاون کوو نو چې څومره زموږ ته دې مدرسې هغه اوسېدونکي طلبا ورونو نه زدونکي راتلونکي طلبا خصوصا هغوی خو په کار په کار د خپلو کورونو کې هم دا وکړي او چې کوم دلته کې پاتې کېدونکي دي هغه په جوماتونو باندې
انشاءالله موږ به چې کوم سهار بیا د ملګرو نه د درس په ټیم کې هغه اجتماعي جنګ به وکړو. هر ملګری دی هغه چې کوم خپلو خرچو کې لږونه کړي مخکېواله رسټواله وکړي. خیر دی له 100 روپۍ که کم شي خبره نه ده الله به تعالی په بل طریقې باندې هغه چې کوم عوض راکړي. خو چې هغه ملګري ځان سره سهار راوړي دا نه چې یو بل په حواله باندې بیا وګورو یا به پلانټې به ورکړي هر ملګری دی هغه چې کوم کم نه کم د 500 نه خدای کته یو ملګری راوړي. کوشش وکړي چې زر راوړي دوه راوړي چې په بوتل او په سیټونو باندې ورونه خرڅه کېږي د هغې نه ښه خبردار چې د مسلمانانو ټولو سره موږ مرسته او تعاون وکړو. نو همکاري چاته به وشي او چې کوم اشیا او سیټونه هغه خلک ورکړي نو هغه د جومات مدرسې ته ښه په ښایسته طریقې سره هغه راجمع کړي. انشاءالله دلته کې به بیا د موږ د مدرسې له طرف نه هغې لپاره د ګاډو انتظام وکړو او هغه به په ښایسته طریقې سره هغه مسلمانان ته انشاءالله خپلو ملګرو ته چونکې دغه شی صاحب ویلي او دا د هغې د بنا مطابق خبره موږ تاسو ته وکړله چې په دې کې یو ملګری هم هغه کوم کوتاهي ونه کړي چې د دغه وروڼو سره د دغه مسلمانانو سره د موږ د طرف نه یو تعاون شي یو مرسته شي. الله موږ له دې سیرې اجرونه ثوابونه راکړي. نو ټولو ملګرو ته اجازه ده خپلو جوماتونو ته راشئ او د کوم کورونو کراوات دې نږدې هغه خیر دې نږدې خپلو کورونو ته راشئ او تعاون هغه د کوم سره باندې سره وکړي.